د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس و چې ډېر د غربت ژوند یې تېرولو او ډېر د فقر و فاقې وخت یې تېرولو. نو هغه یو ورځې موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ای موسی تو خو کلیم الله یې او تو د الله خاص بنده یې، نو په دې پیره باندې چې کله تو کوه طور ته ځې نو د الله تعالی نه زما لپاره دا سوال وغواړه چې الله تعالی زما د ژوند څومره رزق مقرر کړی دی هغه دې مالا یک بار یعنی په یو پیره باندې غونډ رزق زما راکړي، بس څه ژوند خو به چې دی نو هغه به زه په پراخۍ باندې تېر کړم، په خوشحالۍ به تېر کړم، په یعنی په ښه خوراک سره به چې دی هغه تېر کړم، بس هغه رزق به زما د یو څو ورځو لپاره کافي شي او باقي دی بیا الله تعالی زما ژوند چې دی نو هغه زما هغه رزق چې دی نو هغه دې ختم کړي. موسی علیه السلام ورته وویل ټیک ده. موسی علیه السلام لاړلې او کوه طور کې د الله تعالی نه د هغې کس دپاره سوال وکړو چې ای ربه دغې کس دپاره چې تا کم رزق د پوره ژوند مقرر کړی دی هغه دله په یړ باندې چې دی هغه ورکړه. الله تعالی چې دی نو هغه دعا قبوله کړل او د هغې کس چې کم رزق الله تعالی د ده د پوره ژوند دپاره مقرر کړی و هغه ورله چې دی هغه ورکړلو، څه بیزې وې پکې، څه غنم وغیره پکې و. بیا موسی علیه السلام په خپل کارونو کې ولګېدو او تقریبا یو کال په منځ کې تیر شو. موسی علیه السلام ته چې دی نو دا خبر را یاده شوله چې زه د هغه نوجوان معلومات وکړم چې هغه خو د الله تعالی نه چې دی خپل رزق چې دی هغه غوښتی و، نو آیا چې هغه شته او که نشته دی. نو چې کله معلومات کړی دی نو هغه کسې ولیدلو نو هغه ډېر زیات په عالیشان محل کې اوسیږي او نوکران دی ورسره او ډېر یعنی په فراخۍ سره چې دی هغه خپل ژوند تېروي. نو موسی علیه السلام بیا چې کله کوه طور ته لاړی او د الله تعالی نه چې دی نو دا پوښتنه وکړه چې ای ربه تا خو دغې کس لا د خپل ژوند چې څونه رزق و هغه یک بار او ژړ باندې چې دی هغه ورکړی و، خو نن هغه چې دی خو ډېر زیات په عالیشان محل کې اوسیږي، د هغه سره نوکران دي، د هغه رزق چې دی هغه فراخه دی، نو دا څه ماجره ده، د دې وجه څه ده؟ نو الله رب ذوالجلال موسی علیه السلام ته ارشاد وفرمایلو که بالفرض دغې کس دغه رزق دا کم رزق چې وله ما په یړ باندې ورکړی د پوره ژوند که ده په خپل ذات باندې لګولی وې نو بس هغه به ختم شوی او د ده معامله به ختمه شوې وه، خو لیکن دغې کس زما سره چې دی یو ډېر نفع بخش چې دی نو هغه تجارت وکړلو چې د هغې تجارت د وجې نه دله چې دی ما وله رزق چې دی هغه نور هم فراخه کو. نو موسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې دا څه تجارت کړی؟ نو یو تجارت هغه الله ورته وفرمایل یو خو دا کار کولو چې دی ډېر زیات مهمان نواز و، یعنی خپل چې څومره رزق وله ما ورکړی و نو هغه زیاتره دا په میلمنو باندې چې دی نو هغه دا خوړلو، او دویم پکې دا صفت و چې دا د الله په لاره کې به چې دی نو هغه خرج کولو. نو معلومه شوله چې په چا کې دا دوه صفات موجود وي چې دی مهمان نواز وي، د میلمه په راتګ باندې چې دی نو د دا طبیعت نه خرابېږي او دی په میلمنو باندې خوراک کوي، نو الله تعالی به د ده رزق نور هم فراخه کوي. او دویم صفت چې په چا کې دا موجود وي چې د خپل مال نه د الله تعالی په لار کې خرج کوي نو د دغې سره به هم الله تعالی د ده په مال کې نور مزید چې دی هغه برکت اچوي.